अल्लाह 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 राना मोहम्मद बिलाल से बेहद तशरीफ राड़ो और पे मेंबर शरीफ माने जलवा अफरोज शो और मंग आता उस्ताद दाऊदी दीदार और द हलक़े द औरेदुलो शर्फ अल्लाह ताला राको पदे माने चिमंग सुमर द अल्लाह ताला शुक्र अदा कुनु दा कम दे अल्लाह ताला दियो की चद हजरत नवर अल्लाह मरक़दहु दा फैस द दुनिया गुट गुट तोरसी आओ दागो आगा फैज़ नहीं सुख महरूम पाते नशी और अल्हम्दुलिल्लाह आगा द हजरत द फैज़ खरोर दा गट जरिया दा हस्ती चिदल थराजी दा तशरीफ रावड़ी और अखबल तकोर प्री दे राशि दा दुश्मन मसरकई दलता की नमंग नम पकार दा चिमंगा दे खज ذوق و شوق و ذوق سره او جوق در جوق شرکت کو راځو نو ته دعوت ورکو یو تن کاونی نو زری موریدې شي او الحمدلله الله تعالی هغه بتمام هدا بار بار ما فقیر رز کړ دې چې د حضرت کامل فیض الله ته منتقل کړ دې او الله تبارک وتعالى ورته هغه مقام ور کړ دې چې د موږ ته د کمینه محسوس شوه
او په دې موږ چې 2 رکعاته نفل پکار دي شکرانه دی الله تعالی په بارګاه کې. دویم دا چې دا غیر یقیني صورت دا یاره دا وبا دا رال او منګه محروم پاتې شو په هغې کې زموږ سرونه د دې دنیا نه چې کوم دی هغه لاړل الله تعالی دې هغو غریق رحمت کړي. په هغې کې میانه داد صاحب دا بلکل د خانقاه سره وصل پاتې کېده او ما ته یې بار بار دا فرمایل چې قاري صاحب زه په دې خوشحاله یم چې د تهجد وخت کې دا ذکر کېږي د دې اواز ما ته راځي نو زما د زړه ته یو فرحت میلاویږي. بلکل زما دا کور ورسره دی د هغه فرضاً دا عرض وکړو چې تاسو چونکې زموږ دا دغه دا پیر بیان دي د هغه او موږ نه پکار ده چې موږ د یقینا چا به شرکت کړي جنازه کې څوک په راغلی څوک په نه راغلی چاته پته هم نه ځکه داسې د غیر یقیني صورت و چې خلک کورونو کې ټول چاته پته هم نه نو هغو دنیا تشریف وړی او دې سره سره دا ګلزار صاحب چې کوم دی هغه به خانقاه ته به راته دا خاص تعلق دی زمونږ بره د طیب لالا دی او ورسره چې کوم دی فیض الرحمن صاحب الله تعالی د غریق رحمت کړي هغه خو د سر نه دی او بیا د حضرت تی مختلف رشتې هغو سره لګېدلې هغو د الله تبارک وتعالی هغو ته د حرمینو شریفینو هغه خاره هغه ځای به د هغو لیکو هغه ول الله تعالی چې کوم دی نصیب کړه الله تعالی دې مزید درجات عالیه د هغو نصیب کړي نو هغو هم لاړله نو دا مختلف ملګري نور چې څوک تل دي موږ ته نومونه معلوم دي که نه معلوم الله تعالی ټول غریق رحمت کړي. خدا میاں الله صاحب د هغو فرزند وي که هغو چاته څه که هغو فرزند وي که فرض که د هغو چا سره څه لین دین یا چا سره چونکې پیر بیان دي نو د زړه نه دې ورته معافي وکړي او چې الله تبارک وتعالی رحم وکړي او د دوی طرف نه معافي نو یقینا زموږ طرف نه که فرض که داسې کار دوک شوی نو موږ طرف نه ټول معاف دی تاسو به معاف کړي دا نور هم ټول نو اوس به چې کوم دی دعا او که لین دین څه معاملات دي نو یقینا هغو موجود دي او که د هغو چاته وي ګوره موږ یو روح بیانو بل نه چې د هغو ته د چایي نو هغه خو موږ بیانو لیکن چې د هغو چاته وي یا اولاد ته پته نه نو هغو هم پکار دي چې هغو ته چې کوم دی ما خپله صفایي وکړي ځکه د الله تعالی په مخ کې پیشي ده د هغه نه هېڅ شی نه پټېږي یاد ساتئ نو الله تبارک وتعالی دې دا ټول غریق رحمت کړي حجي دا دعا وکړئ درود شریف وایي اللهم صل علی محمد النبی اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آله وسلم تسلیما. فیض الرحمن صاحب له دعا وکړئ الله تعالی ته غریق رحمت کړي پروردګاره هغه مقام ورته ورکړي چې کوم ستا شان سره لایق دی مسافرت کې هغو مرګ راغی الله ته د هغوی باندې رحم وکړي او ته رحیم و کریم بادشاه پروردګاره ته غریق رحمت کړي او یا الله د رحمتونو باران پرې وکړي او پس بندگان له کامل صبر ورکړي بیا عرصات قیامت کې الله خوشحالو سره ملاقاتونه نصیب کړي او د سلسله عالیه د حاجي صاحب د حاجي امداد الله ماجر مکی رحمت الله علیه پیشنګي دی او پاک کې نور مرګ په حق ثابت کړي مې الله صاحب دعا کړه الله تعالی ته غریق رحمت کړي ایا الله ته به خدای مغفرت نصیب کړي خپل مقبول محبوب بندگانو سره حشر وکړي د دې سلسله لاج ساتي الله تمنا سورات ناس به دي کې دا بیان به اورید ستانوم به اغست الله پروردگار ته په رحم وکړي د رحم معاملې سره وکړي اپس بندگانو له صبر ورکړي طیب لالا الله تعالی ته غریق رحمت کړي د خانقاه ته برات الناس او الله ته غریق رحمت کړي خپل مقبول او محبوب بندگانو سره حشر وکړي خپل هغه سپین ګری د سپینو ډکو برکات پروردګار ته په رحم وکړي او ته رحمتونو باران پرې وکړي
ګلزار الله ته وبخ خدای دلته به راته ناست به و تعلق د خانقاه سره الله د دې سلسلې عالی برکت باندې الله ته به رحم وکړي او د دې غریق رحمت کې پس بندګانو الله ټول کامل صبر ورکړي او دا د لا اله الا الله ته وبخ خدای مغفرت نصیب کړي خپل مقبول بندګانو سره خدای پاک حشر وکړي پس بندګان چې څومره پاتې شي ټول کامل صبر وکړي بیا رساد قیامت کې خوشحالي سره ملاقاتونه نصیب کړي دا کته منیر صاحب چې د شهید کی چې وفات شوی دی الله ته وبخي خدای مغفرت نصیب کړي خپل مقبول بندگانو سره الله حشر وکړي او د دې نه علاوه نور چې څومره د سلسله کې تل دي او د څلورو پنځو میاشتو کې تل دي پروردګار او مخکې تل دي ټول الله تعالی ته غریق رحمت کړي ته ټول وبخي الله د مور پلار اقربا رشتہ داران ټول مسلمانان د دې دنیا نه تل سفر کړ د الله ته وبخي دا یو لوی هستی چې د دې خانقاه رونقو او دلته به راته د منبر باندې به جلوه افروزو پیر طریقت رهبر شریعت حضرت مولانا عزیز رحمان صاحب دامت نور الله مرقده الله تبارک وتعالی ته غریق رحمت کی او پروردگار درجات عالی نصیب کی هغه درجات ورکړي چې کوم ستا شان سره لایق دي ادر مرقد مبارک باندې مزار مبارک باندې رحمتونو باران وره او پس باندې الله ټول کامل صبر ورکړي او یا الله کم چې او جان نشین دی هغه نه چې کم د قشانی کار واخلي او پروردګاره دا سلسله د قشانی جاری او ساری او ساتي او یا الله یا الله یا الله ته نور درجات عالی ورته ورکړي پروردګاره داود برکت هم باندې رحم وکړي د دې ثواب د خلقي الله غو ته شیخ علي مقام ته ورسوي هغه مقام حضرت ورکړي چې کوم ساشان صلی الله علیه موږ سره ډېر مهنت کړ دې الله ته ورته دې عوض ورکړي یا الله مرقد مبارک باندې مزید رحمتونو باران وکړي مولانا صاحب الله کامل صحت ورکړي حفاظت وکړي او دا فیض الله د نور جاری کړي او دې کې نور وسعت پیدا کړي او پروردګار موږ له اهتمام توفیق راکړي او یا الله زمون کامل اصلاح وکړي خدای ستا بندگان راغلي او راځي مشید خدای پاکه ستا نوم اغوستلو لپاره خپل اسلاميت سره راغلي الله دو چې کوم نه سره راغلي هغه ورته ورکړي او یا الله موږ ټول چې کوم د دینه وافر سره کړي او یا الله د موږ واړه لوی زنانه نارینه ټول دیندار مزګزار کړي صالحه کې صلاح پاک پیدا کړي کامل عارفان عالمان حافظان قاریان به عملتونه جوړ کړي او یا الله ته من رحمک خدای دا وبا پروردگار غیر یقینی صورت دایره نظر ته ختم کی کامل سکون او اطمینان قلب نصیب کی زمون د کورونو زمون د کلی د علاقې د ملک او د ټول دنیا حفاظت وکړي او دا پورې د وکیل سی بغو بیمار دي دعا وکړه الله تبارک وتعالى عطا الرحمن خان دعا وکړه الله تعالی کامل صحت ورکړي اوس خد ان شاء الله پرون تلم اول سنه واپس مسخدي الحمدلله هو الله تعالی ته مزید صحت ورکړي او زره خوشاله سره نور چې کوم بیمار دي الله خوشاله سره او ظاهري باطني برکات سره صحت سره بیا واپس راولي نور چې څومره بیماران دي الله ټول له کامل صحت کامله عاجله دائما مستمره ورته ورکړي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما وصلى